أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت دا سورة الممتحنه دې په سر کې الله رب العزت فرمایي او سورة الممتحنه چې کومه ده سورة الممتحنه دا نازل شوی ده په مدینه منوره کې دا سورت را نازل شوی دی تفصیل پرون تیر شوی دی تقریبا 90 سورتونه ته مخکې را نازل شوی دی او د ترتیب په اعتبار سره شپږم نمبر دی. الله فرمای یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا عدوی تاسو مونږ سه دشمن زما لرا او عدوکم او دشمن خپل لرا. نو واقعا تفصیلا تیر شوی د چې د نزول څنګه شوی نزول هغه بیبی وا او هغه یو زنانه وا هغه خط وړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي په پټه خط وړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې صحابه ولېګل علي صاحب او یو روایت کې سلمان فارسی صاحب وغیرہ ورته ما سره خط نشته رسول الله علي صاحب ورته چې دې ټول پیړستره کوم چې هغه پولیس طریقه هغه په ختم کړه دا خصوصي کسانو رسول الله ان علي صاحب ورته ایته وي پینځو ته وي رستو شي وي تاسو د طریقه نه اوسه ما دراسي د دې کمزوري ما ته معلومه ورته وای خط راکې کنه راکې نو ما ته پته ده چې خط خدا سرشت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي هغه دروغ نشي وي واقعا پرون تفصیلا تیر شوی هغه خو دروغ نه وي کراکې راکو کنه راکې نو دا کپړې در نو باسم خط نه ناغه زنانه و دا غټه مگر چې کافر او ورته چې نه بس خط په صحیح روایت سره داري چې خط یې د وختو کې د کم سه کړو کم سه هغه خطر وباس خطر ور نو دا سورۃ الممتحنه الله رب العزت دې کې دې خبره ته اشاره ده چې بعض خبره دراز وي نو غیب شاکوي ما باقي د علماء په لیکل کړي علامه دل باقی سے وغیرہ دا راز اسلام کې ډېر لوی اهمیت نو راز کو راز رہے امام شافعی رحمه الله حکیم الامت شاه شبی تنویر رحمه الله امداد الله مهاجر مکی سے بیو پیرا خپل مرید ته وای هغه اوګه خوګه ورته دا اوګه د پس خوګ شوی نو ورته وای دا مچې راز خبره دا وای دا مچې ورته بیا وی سیب دا پس خوګ بیا ورته خیر اخره کې ورته هغه ویل دی هغه کرامت او وغیرہ خو به ورته وی چې راز ساته راز موت بس چې چاته چې بس دا مچېړه بس خیر نو چې دا راز دون اهمیت نو تاسو په ایمان وایي مونږ ولې داسې د یو بل رازونه د یو بل خبره د ښکاره کو داسې نه دی کول پکار د یو بل د مسلمان عزت پکار الله دې توفیق راکړي. الله فرمای یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا تاسو منیسه عدوی دشمن زما لرا وعدوکم او دشمن خپل لرا اولیاء په دوسته سره وې د دنیا چې ستا یو دشمنی تا هغه په دوسته نه نیسی هغه سره خو یارانه نه کې او چې کم د خدای دشمنی د خدای د دین دشمنی تا هغه سره ناسته کې په تا غلط اثر کوي ته به دغه د وجې چرس شروع کې دغه د وجې شراب شروع کې دغه د وجې ته ګیره خورې دغه د وجې ته په غلطه لار دی نو دغه خبره ته معنی دغه چې دی نو دغه صحبت خپلې دا خو غلطه ده که نه نو الله وایي چې دا ستا چې دشمن دی د سره هم دوستانه مه کوه او زما چې دشمن دی د دوستانه مه کوه نو موږ خو دنیایي اعتبار سره دشمني یادو الله وایي چې نه دا په دین کې چې ستا دشمن دی تاله نقصان دی مالی څه نشته خدای پاک وایي نقصان یې تاله دی الله وایي
ته شراب شروع کې خدای له څه نقصان ته بی دینه شې خدای له څه نقصان ته چې دینو ګیره یو پیرنه چې ورسره چې دینو د پزان چاړم راغی دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ته تکلیف ورکړي ځانم ورسره ظاهرا ته بدن سره تباہ او برباد کی خدای ته څه تکلیف نشته نو الله وی چې د اسلام په اعتبار سره تا ته تاوان دي چې د دین نه لري کیږي گمراه کیږي بیلاری کیږي نو دا تا ته سخت نقصان دی الله وی داسې یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا تاسو مګرځئ عدوی دشمن زما لره او دشمن خپل لره اولیاء په دوستۍ سره تلقون چې وړاندې کوي الیهم دیوتا بالمودته د محبتونه پټ دراز خبرې ورته وړاندې کوي وقد کفروا حالان کې تاسو کفر کړی دی حالان کې دوی کفر کړی دی تاسو ورسره دراز ملګرتیا ساتي حالان کې دوی کفر کړی دی بما په هغه څه باندې جاءکم چې راغلی تاسو ته من الحق د حق نه هغه څه شی دی قرآن پاک دی څه شی دی قرآن پاک دی هغه څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه څه شی دی اسلام دی الله رب العزت استقامت را نصیب کړي الله وی چې په پټه تاسو کې وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودته تاسو ورته محبت وړاندې کوي دا د محبت قابل خلک دي د محبت لپاره هم د محبت سره وګوري کا الله فرمایي یخ وجه صدا الله وی یخرجون الرسول استرید پیغمبر لرا و ایاکم تاسو لرا تاسو مباسله د کورنا او پیغمبر هم د کورنا اخی دی ان تؤمنو د صدا وجه نور څه ذاتیات در سره دی الګ استام زمکلو دا غم زمکله څه شي دی ستا د الګ یو د دیندار چې تا د چې مونږ کا په غلطه لار مزه چې دیندار وي الله دې مونږ جوړ کړي دینداری ډیره ګران ده الله دې مونږ جوړ کړي ډیر ګران کار یا تا ته تقوادار کسوی دا بزرگان خدای شته لګي په مختلفو طریقو سره الله دې موږ دای په نقش قدم بوزي نو هغه تاسو سره د ځمکې کی صدا س دښمنی د در سره نه سم لار در تخی الله وی زکه وی د دې تاسو وباسي ولی د دې چې تاسو مخالفت کی تا رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت د کور رو باسه غسلار خېدی تا غلطه غینا اسوي ان تؤمنو بالله وربکم تاسو ایمان اورې بچا باندې په الله رب العزت باندې او بچا باندې ویلې تاسو کې ان د دې وجه تؤمنو چې تاسو ایمان نه وړي بالله په الله باندې اوس ته د ایمان نه وړه اوس ته په غلطه لار شنو بیا تاسو سره دښمنی نشتا ان تؤمنو زکه چې تاسو ایمان نه وړي بالله په الله باندې ربکم چې رب تاسو دی ان کنتم ک چرته تاسو خرجتم چې وتلې جهادن د جهاد د بارا ک چرته تاسو وتلې د جهاد د بارا فی سبیل پلار زما کی وابتغاء ولټوي مرضاتی رضا زما نو تسرون الیهم تاسو وراچوي دیتا تاسو پټ ورلېږئ الیهم دیوتا بالمودتی محبت لره عجیب دار زما بلار کې د جهاد د پاره وتی زما بلار کې د زما د رضا د پاره وتی ما رضا کوي نو تسرون الیهم بالمودتی بیا دیتم پټ دراس خبرې لګي دیتم محبت پټ لګي نه داسې نه کیږي وانا اعلم یقینا عالم یم الله رب العزت فرمای بما په هغه سبان دي اخفیتم چې تاسو پټوي وما اعلنتم هغه چې تاسو ښکارا کوي ته چې د الله رب العزت نه سپټین الله به عالم دی کنه دی الله فی عالم دی او چې ښکارا کې په ښکارا علی الاعلان وي هم به الله عالم خو خبره داسې ده چې کومه پټه تا ګناه وکړه صرف الله لیدلی نو د هغې معامله دومره سخته نه ده د هغې ستا او د الله سره کار د خپلو کې مخلوق ته تا د افشا د ګناه نه ده کړ نو ستا او که د الله خوښه شوه ماف پرې کړي درته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم چې علی الاعلان ګناه ده وي دا خدای نه ماف کړي د بخاري شریف حدیث احتیاط وکړه خلک وایي چې د خدای نه پټه نه مخلوق نه څه بختره بي خو بس حدیثونه خبره کنه سه لګي په تو کله لګي د خدای نه پټه نه مخلوق نه بس پټه شي الکه چې تر کوم ګناه ستاسو د خدای تر ما ستاسو کیس معاملات چې مخلوق ته د تنور له دعوت ورکې ده احتیاط پکار دی الله دې موږ د هر قسمه ګناه نه بچ کړي بل د دې خپل نحوست په ژوندۍ باندې الله دې بچ کړي الله فرمایي
ومن يفعله هغه چا چې دا کار وکړ منکم ستاسو نه چې چا دا رازونه افشا کړو دي سره پټه ملګرتیا وکړه فقد ضل نو یقینا دی ګمراه شه سوا السبیل د سمې لارې نه چې دی وړې ده الله رب العزت دې موږ په سمه لار برقرار وساتي ان یسقفوکم الله وی که چرې دي سو شو که دي چرې بریو مون ته په تاسو باندې یا که چرې دي بیا مومي تاسو لره یکونو لکم اعداء نو داسې مو وایي چې تاسو پټ خط ورولېږو دی به تاسو سره اوس روغه وکړي تاسو د دې خبره ومنله دی به تاسو سره اوس کیسه سمه کړي نه دا د لستوڼې مار دی الله رب العزت فرمایي تا سره به ټک وي تا ته به چې تا ما سره ښېګړه کړه تا ته به چې بس تاسو خو دا وا خو الله وایي چې کله در باندې بری ومونتو نو یکونو لکم اعداء دا به ستا دپاره بیا دشمن ګرځي یکونو دی به بیا ګرځي لکم ستاسو دپاره اعداء دشمنه نو الله هم دې داسې دشمنۍ نه بچ کړي نو معاشره کې انتخاب کوه منتخب کوه چې زه دا ملګری ساتم زه دا ګروپ ساتم زه دا خپلولي ساتم آیا دا په کوم بنیاد ده ما خدای ته نږدې کوي دا کس به سبا زما دپاره قبر کې ملګري ګرځي آخرت کې به زما دپاره ملګري ګرځي او که نه الله رب العزت چې قرآن کې فرمایي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا چې دا کس به داسې کړي چې کاش خدایه چې دا پلانکي خو زما ملګري نه وي په غلطه لار به نه راوړو په غلطه به نو مخته کړي زه به هم په غلطه نوم یا لیتنی قرآن وایي ګوره زه نه یم بیا تاسو بلې کیسې یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا الله وایي چې کاش دی وایي چې ما دا بل ملګري نه وي نو د دې وجې چې موږ سوچ وکړو چې دا قدم اخلم د چا سره آیا دې ما کم ځای ته نږدې کړي او بیا د دنیا هم تباهي ده الله هم دې بچ کړي داسې حالت بله خبره داره چې دې پتا کله بری مومنو مطلب دا دی چې دا ملګری نشو نو چې ملګری نشو نو کله ناکله د مسلمانان به کلمه به ویلي د لا اله الا الله محمد رسول الله معتقد به خو په مسلمانانو کې مولې طبیعتونه مختلف نشي کېدی زه به چې دې کېدی شي یوه ګناه کوم بل به بله کوي بله به بله کوي مختلف ګناهونو کې خلک اخته دي الله هم دې بچ کړي نو داسې کار دی چې د مسلمان به هم د راز خیال ساتي او بیا په نن سبا دور کې یو لویه لانجه چې تاسو په خدای یقین وکړي دا څیزونه که واده کې دا ډنګ ډونګ نه بندوي کم از کم په خدای یقین وکړي ایماني خبره ورته کوم چې دا موبایل او ویډیوګانې خو زنانو سره دا بند کړي دا ویډیوګانې بند کړي کني ښه کورونه روان وي جوړ کړه چې د پخو پښتنو کورونه د زنانو عزتونه ترې محفوظ نه کم از کم دا بند کړي ویډیو نه پاتې کړي نه پاتې کړي یو سیز نه پاتې کم از کم دا سیزان دا خو ستاسو مشرانو هم ذمهواري ده که په ډولکي کې یاریږئ نو چې کم از کم په دې کې د خپل عزت لپاره یاره ونه کړي د خدای د یارې که نه شي چې د خپل عزت معامله شي نو دا سیزونه په دې کې ډېر احتیاط په کور کې د موبایل احتیاط او د کور د پلانکي ویډیو را نو ولې راښکاره کوي نو کور ولې ویډیو کوي اجت څه دی ورته لکه څه داسې د اسمان نه دغه راکوځي لږ احتیاط پکار دی په دې سیزونه نو دا هم د راز ښکاره کول دي د یو مسلمان راز دی موږ نه ښکاره کوو الله یې د نیکۍ توفیق راکړي قرآن ته هم کینو دین ته هم کینو او بیا چې دی نو اکثر رازونه چې دی بیا بل رازونه رانه ښکاره کړي نه د مسلمان راز بس تا یو کس داسې ولیده چې هغه دغلته مثال په طور عمر رضی الله تعالی عنه د یو کس رانه وایي صرف شراب مې څښلي دا زنا مې کړې ده ورته یې تخته حالانکه عمر رضی الله عنه بشان جلالی طبیعت والا وایي ځه لاړ شه خدای پاک ته پټه معافي وغواړه څه اوس دلته راځي د خلکو مخکې به اوس چغه ځه لاړ شه خدای ته معافي وغواړه پټه بس خدای پاک ګناه در نه شي خدای پاک ته بس جړه وکړه نه چې موږ بیا بل مسلم الله رب العزت یو نوم دی ستار څه نوم یې دی ټول ستار ستار مطلب دی پرده اچونکی څه شي پرده اچونکی چې موږ د یو بل مسلمانان د یو بل پردې وساتو الله یې توفیق راکړي کافر سره خو به مسلمان سره خو به چې کافر په ګاونډ کې وه به محفوظ د بزرګانو باره کې راځي یو کس کور خرڅو نو هغې قیمت یې ډېر زیات و 80,000 اشرفۍ په هغه ټایم سره ډېر زیات خلک کس ورته چې صاحبه دلته خو زیات نه دی 15,000 10,000 په دې اشرفو کور خرڅ ورته دا کور نه دی زه در باندې ګاونډی یم خرڅوم ورو دا د پلانکي ګاونډ دی داسې به د مسلمانانو زموږ ساتي د خپل عزت د خپل کور عزت د خپل ولو عزت د کلي عزت د بار د مسلمان عزت حالانکه قرآن کې راځي وصاحب بالجنب د کلي او د
خپلولۍ او د قام او د ملک لپاره الله وایي چې په وصاحب بالجنب علما لیکي تا سره په ګاډي کې یو کس ملګری شي چې کم ځای پورې دی نو دته به ته راحت ورکړي خوشحالي به ورکړي الله دې راته اسانه کړي نو د راز او نیاز به خیال ساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المجالس بالامانه په مجلس کې یو خبره وشو مثال په تور دلته نو بعضې خبرې به دی چې به د سړو مطابق بس سړو کې پکار بعضې به داسې وي تاسو ته چې مونږ وایو چې زمونږ اراده دا او بل زنانه چې کجوهانو دغه د دې شروع مدرسې ته ولې نشي تللی بعضې مسایل به داسې چې به د ښځو په مجلس کې کیدی شي بعضې به داسې وي چې به د هلکانو ته تکولی شي بعضې به داسې چې یو کس به په مسایل اوس مشر ته چې ته ته به شرمېږي کشر به ته په مسله پوهې کولی شي د هر چا خپل ماحول خو بیا کار دی چې خبره وشوه نو د مجالسو بالامانه دا امانت دی چې مجلس ته امانت شرم حیا بس وساتې بس څوک ته په ګناه وي سترګې پټې کړه الله به ستا اویا پردې پټې وساتي حدیث کې راځي بل حدیث کې راځي الله به په قیامت او په دنیا باندې پردې وساتي موږ دې کې خیال نه کوو الله فرمایي او هم دکه کار کو داسې چې هغې کوي ان یسقبوکم که چرې دوی بیا مومي په تاسو باندې یکونو لکم اعداء نو دي ګرځي تاسو لره دشمنان ویبسطو الیکم ایدیهم او ویبسطو او راړواندې کوي الیکم تاسو ته راړواندې به کوي ویبسطو راړواندې که تاسو سره بیا کیسه راله که نه اوس خو تاسو ورسره نیکي وکړه خو دوی به بیا راړواندې کوي الیکم تاسو ته ایدیهم لاسونه والسنتهم او ژبې بالسوء د څه دپاره د ضرر دپاره نقصان به بیا هم درکړي مونږ دا کار کوو الله مې بچ کړي وودو لو تکفرون غواړي دي چې تاسو کافران کړي دا خراب ملګري خراب دنیا خراب ماحول خراب چې دی د دنیا هغه ته چې عزتداره ګڼي او کافر ملګري یهودي او نصراني ملګري قادیاني ملګري الله رب العزت فرمایي چې دې څه غواړي ته ورسره ښېګړه کې خط ورلېږي دې څه غواړي وودو لو تکفرون دي غواړي چې تاسو څه کړي کافران کړي واپس الله هم دې بچ کړي اوس الله فرمایي خلک به دا خلک څه کوي د بچو دپاره به کوي د رور دپاره به کوي د ښځې دپاره به کوي د نږدې الله وایي د دې دپاره مه کوئ لن تنفعکم هرگز به فایده نه درکوي تاسو ارحامکم خپلوالی ستاسو ولا اولادکم نه اولاد ستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې بل حضرت یو مشر ګیله کوله د خپل بچي دا د دې کلي خبره ده بل نو ډېر هغه سترګې د اوښکو نه ډکې شو یو څه بس نو بیا یې راته پکې یو خبرې وکړه یو ټکې راته وکړه وایي زوی ته مې ویل چې بچې دا د هغه الفاظ دا د بیاني همک الفاظ درته رانقل کوم وایي زوی ته مې ویل چې بچې که چېرته مونځ وده شروع کړو مونځ ودس کوې نو زه دونه به مطمئن شم چې وروستو به راپسې قبر ته به دونه سر ورسي چې څه دعا خو به راته وکړي چې ته زما په زندګۍ مونځ نه کې نو وروستو به ما پسې سر ورسي دا په ښکاره چې تاسو ګورئ چې دا ډېر فرمانبرداره یو څه بل څه د پلار دا بیا تا پلاران نه تپوس وکړه یا چې ای تا ته خپله کله فریاد بیا کوي چې ما سره دا بچي دا ده نو دا د دې کلي د یو مشر الفاظ دي په خدای چې یو لفظ پکې نه زیاتوم نه کم وزي ته مې بچي که په زما په ژوند مونځ کې نو دونه به مې یقین نه شي چې راپسې خو به سره ولېږي خو چې ته په ژوند ما سره داسې مونځ نه کې نو ما پسې به وروسته سره ولېږي یفصل بینکم نو سبو کی فیصله به وکړي الله رب العزت ستاسو په منځ کې د اولادو ستاسو تر منځ کې د ښځو ستاسو تر منځ کې والله یقینا الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی نو دا خو الله رب العزت لیدونکی دی الله یې ویني اوس د تاسو سره نوم یاد کړم کېدای شي تاسو وایئ چې لکه دا مشر څوک دی نوم یې راته یاد کړه نوم یې موږ نه الو ښه موږ خبره دا راز کوو بس دغه یې وساتئ قد کانت بسر کست سوچ وکي قد کانت نو الله رب العزت فرمایي خبره دې ځای کې دا الله رب العزت فرمایي چې لږ اړه کې به دې دا راشي چې تا دا خط لیږه او هغې نو تاسو د ابراهیم علیه السلام سنت ولې نه ادا کړل د ابراهیم علیه السلام سنت څه پلار ته په مخامخ باندې د حق خبرې دپاره ودرېده ټول قوم ته په مقابله کې د حق خبرې دپاره ودرېد ورته وایي زه ستاسو نه بیزاره یم او د هغه یو بیبي و هغې هم ورته وي او د لوط علیه السلام یې وارو هغه هم ورته چې موږ ستاسو نه بیزاره یو زموږ کیسه تاسو سره نشته دغه شان به کل عام د خپلو بچو مچو به هم خیال نه وي ساتلی کل عام به هم د هغه سنت جمدي کړی
الله یې توفیق راکړي. قد كانت لكم الله فرمای یقینا دې تاسو د بار اسوه مثال حسنه خایسته په ابراهیم علیه السلام کې والذین کسانو کې امنو چې والذین کسانو کې معه چې د سره اسبه هغه واقع قالو چې دی ویل قومین په بار د قوم خپل قوم دی وی ایسي ورته کلیامه ورته درې کس دي په مقابله کې او ټول قوم دی نمرود دی ورته وی ان براء منکم دا داسې ویل په حق په ځای اوس موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله تاسو ماته سنوي زه تاسو ته سویل نشم د خیره نو بس په دې کې اوس حق خبره خاصانه ده خو دا چې داسې باطل دی او دلته حق خبره کوي بیا او بیا چې د نمرود په شان چې ځان ته خدای وي هغه په مقابله کې الله د حق ویلو توفیق راکړي. الله وی ان براء منکم و یقینا ز سیم بیزار ام تاسو نه غیته بلې ورته سوي و مما تعبدون و مما د هغه سنه تعبدون چې تاسو بندگی کوي من دون الله د چانه د الله نه ما سیوا نو زی بندگی نکوما کفرنا بكم ز انکار کوم تاسو په خدای سره دا چې چاته وي کافر چې په منځ ورته چې تاسو په خدای انکار نو کفرنا انکار کو بكم انکار کو بكم پتا سو سره یعنی تاسو په خدای سره الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام ورته یقینا ز بیزار ام تاسو نه د هغه سره چې تاسو بندگی کوي ما سیوا د الله تعالی نه من کفر کو انکار کو بكم بدا سره وبدا بیننا او خارشو بینکم پمن زمن کی خارشو وبدا بیننا او خارشو پمن زمن کی وبینکم پمن دستاسو کی العداوه والبغضاء دشمنی او بغض بد چا سره ساتي د کافر سره د چا سره به ساتي د کافر سره موږ په خپل کورونو کې دنه ساتو د رور سره ساتو د پلار سره ساتو د کور والا سره ساتو د بچو سره ساتو الله وی د کافر سره به ساتي. نو ابراهیم علیه السلام ملګری ورته وی چې زموږ استاد ترمنځ دشمنی د ښکارا شوی ده ابدا او داسې نه ده د همیشه د پاره به د دشمنی وي حتی تر دې پورې تؤمنو بالله چې تاسو ایمان اورئ په الله باندې وحده چې یکتا دی په الله ایمان اوري چې یکتا ذات دی نو واحد لا شریک ذات څوک دی الله څوک دی الله نو تراغه پوره نو داسې کولی شي د دین د پاره لکه بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها یو پیر غالبا واره ته وي ورته وي هغه دی ورته حدیث یو هغه بیا په غسید عمل نه کړي ورته وي تر همیشه د پاره به زتا سره خبرې ونه کوم چې تا د حدیث خلاف ورزي وکړه خیر بیا د ور سره خبرې نه کولی او بیا سټیم چې دی هغه په پټه باندې راغی صحابه را لوي ته سفارش کو د دین لاس راتو کو بیا ورته وی چې ما پیراته وکا او بیا عائشه رضی الله تعالی عنها دغه قسم د پاره غالبا چې 20 راځي 40 پورې غلامان چې د آزاد کړ وبدا بیننا او خارا شوی په منځ موږ استادو کې دشمنی او عداوت ابدا همیشه د پاره وکړه حتی تؤمنو بالله تر دوی چې تاسو ایمان نه وړي په الله باندې چې یکتا دي الا قول ابراهیم مگر د یوی خبرې د ابراهیم تابعداري مکه د ابراهیم علی السلام د نور خبرو تابعداري وکي خود د یوی خبرې تابعداري مکه هغه صدا لا استغفرن لك چې سی وی ابراهیم د خبرې د ابراهیم علی السلام دی ابيه چې ویل چاته پلار خپل تعالی استغفرن لك چې خامخا به بخنه غواړم ستاده پاره پلار ته وی چې ته کافر ایمان طرف ته نه راځي او دا بل سورته توبه کې بیا تیر شوی دی چې پلار سره د یو وعده کړو داغه د وجبه داغه د پر سوال کو بیا خدای پاک چې د حکم رو لګی چې نه بغواړي داینه پس بیا سوال نه وکړي نو الله وی د نور خبرو تابعداري کې خود دې خبرې مکوي چې د پلار ته وی چې لا استغفرن لك خامخا به بخنه غواړم ستاده پاره و ما املکو ز مالک نیم لك ستاده پاره من الله د الله په مقابله کې من شي د هیڅ الله په مقابله کې زستاره پر نو هیڅ نشم کول بس الله نه سوال کوم چې الله دې هدایت درکړي الله فرمای ربانا د بسوي سوال وکړي چې رب زمونږه علیک پتا باندې توکلنا توکل دې زمونږه تاسو مو ځان توکل بچاري الله رب العزت باندې ټول وای ربانا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر الله فرمایي وإلیک انبنا اوس بیا ما ته سوي ابراهیم علیه السلام چې ستا طرف ته زمونږ واپسی ده وإلیک المصیر او ستا انبنا ستا طرف ته زمونږ رجوع ده وإلیک المصیر ستا طرف ته درتللی تا سره زمونږ ټکانه ده تا سره زمونږ ځای دی دوار دغه تقریبا نږدې معنی راځي ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی چې خدای الله رب العزت ته وی چې ستا طرف ته زمونږ رجوع ده او ستا طرف
ته زمونږ واپسي ده، تا سره زمونږ ځای دی. نو مطلب دا دی چې تا ته هم دغه سوال دی. بیا الله رب العزت منع کړ نو دغه سوال یې بیا نه وکړ.